درود شریف ووایئ. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد. اللهم يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ولينا في الدنيا والاخره يا ارحم الراحمين يا احكم الحاكمين. یا الله دې کوم مونځ ته چې موږ راجمع شوي یو، ستا بندګۍ ته راجمع شوي یو، یا الله دا بندګي زموږ نه قبوله کړي. کومې قربانۍ چې مسلمانانو کړي یا الله ته یې نه قبولې کړي. یا الله د چا وس او طاقت نشته ته ورله د قربانۍ د کولو طاقت ورکړي. یا الله څومره خلک چې حج ته تللي دي، یا الله د هغوی حج او د حج احکامات قبول کړي. او یا الله څومره خلک چې هغوی باندې حج فرض دی او بدني طاقت یې نشته، یا الله د بدن طاقت وله ورکړي. یا الله د چا چې د مال طاقت نشته، یا الله د مال طاقت وله ورکړي. یا الله دا خپل کور موږ ته بار بار وښیي. او یا الله رب العالمین څومره دعاګانې چې حاجیانو غوښتي دي یا به یې غواړي، یا الله هغه دعاګانو کې زموږ او د ټول امت حصه وکړې. دا څومره قربانۍ چې مسلمانانو کړي دي، یا الله دا قربانۍ د دوی نه او د ټول امت مسلمه نه قبولې کړي. او یا الله د دې اجر هغه زموږ خوږ نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته ورسې. یا الله د دې اجر حضرت ابراهیم علیه السلام ته ورسې. یا الله ټولو اعمالو کې اخلاص او للهیت پیدا کړي. یا الله دا دلته چې څومره مجمع ناسته ده، دې کې بوډاګان ناست دي، دې کې هلکان او ځوانان دي، دې کې ماشومان دي. یا الله تا ته یې لاسونه اوچت کړي دي او ته د ورکړې والا ذات یې. یا الله موږ د سوال والا خلک یو، موږ د درخواست والا خلک یو. یا الله تا ته درخواست کوو، تا ته سوال کوو. یا الله زموږ دعاګانې قبولې کړي. دا څومره مشران دلته دي، سپین ږیري دي، بوډاګان دي، یا الله د دوی په دې عمر کې خیر او برکت واچوي. څومره ځوانان دي، دوی له د نیک عمله او صالحه اوږد عمر ورکړي. څومره بچیان او ماشومان دي، یا الله د دوی صالحه تربیت وکړي. زموږ د زنانو صالحه تربیت وکړي. یا الله زموږ زنانه د حیا والا جوړې. یا الله دا د بې حیایۍ چې کوم سیلاب راغلی دی، یا الله دا سیلاب په خپل قوت باندې ختم کړي. یا الله د ټول امت مسلمه په حال باندې رحم وکړي. یا الله کوم ځای کې مسلمانان مظلوم دي، د دې ظلم نه یې راوباسي. یا الله د فلسطین د مجاهدینو مدد وکړي. یا الله د فلسطین د بچیانو، د زنانو، د بوډاګانو حفاظت وکړي. یا الله د حماس د مجاهدینو یا الله ته مدد وکړي. یا الله ته حفاظت وکړي. یا الله ته سره مدد وکړي. یا الله ته له فتح او کامیابي ورکړي. یا الله اسرائیل، یهود چې ستام دشمنان دي، او یا الله تا ته په قرآن کې سختترین دشمنان ویلي دي د مسلمانانو، یا الله دا سختترین دشمنان په خپله سفیډه ووهي. یا الله موږ کمزوري یو، هلته د تلو سلار نشته دی، او زموږ حکمرانان یا الله هغه بې غیرته دي، هغه غلامان دي. یا الله د دې حکمرانانو نه موږ له نجات راکړي، موږ له خلاصۍ راکړي. او یا الله دغه اسرائیل او د هغوی ملګري او امریکا او د هغوی قوت، یا الله خپل قوت سره ختم کړي. یا الله د هغوی اسلحې ختمې کړي، د هغوی مالي قوت ختم کړي، د هغوی افرادي قوت ختم کړي. او یا الله څنګه دې ورله خیبر کې شکست ورکړی و، یا الله دغه رنګه شکست وله نن په دغه اسرائیلو کې ورکړي. او څنګه فتح او کامیابي دې چند مسلمانانو له په خیبر کې ورکړې وه، یا الله هغوی د ایمان قوت ورسره، یا الله موږ ایماني طور عملي طور کمزوري یو. او یا الله موږ د 14مې صدۍ مسلمانان یو چې یا الله د بې حیایۍ او د هر څه یلغار دی. یا الله زموږ د دې کمزورو مسلمانانو سره مدد وکړي. هغه شان مدد وکړي څنګه مدد چې د هغه مضبوطو مسلمانانو سره کړی و، صحابه کرامو سره دې کړی و. یا الله زموږ په دې ملک باندې رحم وکړي. یا الله زموږ د ملک کې خیر او برکت پیدا کړي. دا ملک چې د څه لپاره آزاد شوی دی، یا الله هغه ازادیو ته حقیقي طور نصیب کړي، حقیقي ازادیو ته نصیب کړي. یا الله د دې غلامانو نه موږ له نجات راکړي. یا الله دلته څومره بیماران ناست دي، لږه بیماري ده یا زیاته، ته له صحت کامله عاجله ورکړي. د دوی په کورونو کې بیماری دي، ته د کورونو نه بیماری ختمې کړي. یا الله څومره زموږ مسافر بچي او ورونه دي، یا الله زموږ دپاره هلته ناست دي، یخنۍ او ګرمۍ تېروي او زموږ دپاره حلاله ګټه کوي. یا الله د هغوی په دې مسافرۍ کې خیر او برکت واچوي. یا الله د هغوی حفاظت وکړي، د هغوی په دغه لږه ګټه کې یا الله ډېر برکت واچوي. او یا الله د هر طرف نه ته محافظ او نگهبان شي. د چا بچي ني صالح او نیک عمله بچي وله ورکړي،
د چا ودونه نشته صالح او نیک عمله ودونه وله یا الله ورکړي او یا الله زموږ نوجوان نسل دا د هدایت په لار باندې روان کړي یا الله دا کومه ګمراهۍ د بې حیایي چې راغلي دي دا کمې ګمراهۍ د نشو او منشیاتو او د آیسو او د چرسو او د نورو راغلي دي یا الله د دې دا اډې ختمې کړي خپل قوت سره یا الله د دې دا زور ختم کړي او یا الله څوک چې دا کار کوي او په دې امت کې بې حیایي او نشې خوري یا الله ته ورته هدایت وکړي او یا الله که هدایت نی نو دا فسادیان د دې معاشرې نه په خپل قوت سره ختم کړي او یا الله د دوی مرکزونه هم ختم کړي او یا الله ته د هر طرف نه زموږ حفاظت وکړي د هر شر نه حفاظت وکړي د ټول مخلوق د شرونو حفاظت وکړي ټولې قربانۍ قبولې کړي د چا په کورونو کې ورانې دی او بې اتفاقۍ دي یا الله دا بې اتفاقۍ او ورانې حسد او کینې یا الله دا ته په محبت باندې بدلې کړي وصلی الله تعالی د ټولو مبارک شه قربانۍ هم او اختر مو عبادتونه السلام علیکم نام قربانۍ قبولې الله قربان صحت ته مبارک نام قربانۍ السلام علیکم اشارت کا ممازه کر دیتے ہیں صحیح نام قربانۍ قبولې نام قربانۍ قبولې استاد اختر مبارک نام قربانۍ قبولې نام قربانۍ قبولې الله قربانۍ الله نیک عملونه قبول الله نیک عملونه قربانۍ قبول الله نیک عملونه قربانۍ قبول الله قربانۍ قبول الله نیک عملونه قبول الله نیک عملونه الله قربانۍ او نیک عملونه قبول الله نیک عملونه قبول الله نیک عملونه مبارک الله نیک عملونه قبول مبارک الله نیک اعمال قبول الله نیک عملونه الله نیک عملونه قبول الله نیک عملونه قرباني قبول الله نیک عملونه قرباني الله نیک عملونه الله نیک عملونه استغفر الله نیک عملونه قرباني قبول استغفر الله نیک اعمال قبول الله نیک عملونه قبول الله دې پلار له صحت الله نیک عملونه قرباني قبول السلام